الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. عزتمندو، دعاء یو اهم عمل او اهم عبادت ده، او د دې حکم رب العالمین په قرآن کریم کې په خپل فرمایلی دی: ادعوا ربکم تضرعا وخفیه. تاسو زمانه دعا غواړئ په عجزۍ سره او په پټه سره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی: لا يعد القدر الا الدعاء. تقدیر نه بدلیږي مگر د دعاګانو په وجه باندې، او د دې تقدیر نه مراد تقدیر معلق دی. په بل ځای کې حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الدعاء هو العباده. دعا عبادت ده، بلکې دعا عبادت نو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د حضرت انس رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الدعاء مخ العباده. دعا د عبادت مغز ده. دوستانو عزیزانو، بعض خلق دا وایي چې مونږ دعا کوو خو زمونږ دعا نه قبلیږي. دا خبره غلطه، ډیره زیاته غلطه خبره ده. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یستجاب لاحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب. چې په تاسو کې به د هر یو کس دعا هله قبلیږي چې هغه جلدی ونه کی، تیزوالی ونه کی، تادی ونه کی، او دا ونه وی چې زما دعا نه قبلیږي، نو هلو بس تاسو دعاګانې قبلیږي.